بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو د قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب خلاف د دروغ یو خبر خور شو چې مولانا فضل الرحمن صاحب هغه وفات شوی دی. نو په هغه باندې بعض خلکو د دروغ ویډیوګان جوړ کړي او د مولانا صاحب د مرګ هغه افواه چې کوم نه مزید خور کړه. لکه تاسو دې ملګر دا خبره اوري. अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। सदर पीडीएम मौलाना फजल रहमान इंतकाल कर انا لله و انا الیه راجعون. مونږ خو تاسو ته وایو چې 2 ورځې ژوندون دی ظالمانو، زم بیمار یم او مولانا صاحب له دې الله پاک جنت الفردوس ورکړي. په دنیا کې د انسان نه خطایان کیږي، د انسان بشر د خطایان د کیږي، خو څونه چې کسان زموږ دا ویډیوګانې ګورئ نو تاسو ورته دعا کوئ چې الله پاک ول جنت الفردوس ورکړي، چې څونه هم زموږ مسلمانان په حق رسېدلي چې الله پاک یو بخي. یو جهان مننه. زه دې ملګر ته وایم چې ته تحقیق نه کې او بے تحقیقه دغه دروغ ته مخکې خورې او خلکو ته چې کوم دی وی چې مولانا صاحب وفات شوی دی، نو مونږ د دین انکار نه کوو چې مر په مولانا صاحب یا په بل انسان نه راځي، مر په هر انسان باندې راځي. لکه څنګه چې قرآن پاک کې راځي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم كل نفس ذائقة الموت، دغه رنګي كل من علیها فان، هر انسان باندې مر راتلی شي، د هغې نه انکار نشته دی. چې تا د یو څو لایکون دپاره او د خپل مشهورتیا دپاره د دروغو خبر خورې او تحقیق نه کې، بیا هغه حدیث په تا باندې چې کوم دی پټ راځي کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. مقصد د حدیث دا دی یو انسان لپاره دا ګنام کافي ده چې دا یو خبر واوري او بیا چې کوم د خلکو ته دروغ خوري بغیر د تحقیق نه، تحقیق نه کړو خلکو ته چې کوم د دروغ وي. نو دغه رنګ چې تا ته پته نشته دی، معلومات نشته دی، نو بیا په دې باندې ویډیو مه جوړوه چې پلان کې وفات شوی دی. او که درته پته یو حقیقت وي نو تا خو هغه شان بیان نه کړی، تا هغه شان ویډیو نه جوړه کړې کنه. نو که ته دغه رنګې د دروغ ویډیوګان جوړې نو مونږ وایو مولانا صاحب یا بل انسان په هغې مر راځي، خو بیا د الله پاک اول تا د مولانا صاحب نه مخکې کړي چې ته وفات شي او د علماو خلاف د دروغو د پروپاګانډونو چې کوم دی بد شي، بیا به خیر د هغه مفاد کړي. ټول دنیا د هغه روانه ده چې کله داسې یو خبر واورې نو لږ تحقیق کوه چې کوم دی بیا مخکې ویډیو جوړوه. نو الله رب عزت دې زموږ د علماو سره مینه محبت پیدا کړي. وما علینا الا البلاغ.